حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک پا صحاباو کے دیر دا لوی وال صحابی تیر شوے دے او دی پا صحاباو کے پا یو کم سلوی اختم مسلمانانو کے دے سو کوئی دا نمخ کے 38 مسلمانانو دے 39 یو کم سلوی اختم دے سو کوئی چینا دا نمخ کے یو کم سلوی مسلمانانو دے سلوی اختم دے او پا قریشو کے بنو عدی او قبیلہ دا غیت نسبت تے غی کے پیدا دے اور دیر مضبوط خاندان کے دے دیر مضبوط قریشی دے دا اغا صحابی دے کہ دا غصہ دیر زیادہ وا جذباتی دیر زیادہ او بہادری ورکے دیر زیادہ وا دومرا بہادر انسان صحابہ طول بہادر والحمدللہ خو لیکن بعض انسان کی یو صفت دک زیادی پا نسبت دا نورو نو دکی دا شے دیر زیادو چے کلبا سا خبر دا دن را دا دین و دا شریعت خلاف رالا نو دے با بیا ٹھنگے دے نشو بیا بیغے کے کلک موقف نیولیو او بیا با دا خپل سرنا او دا ارسن پکی ورتیرو نو کافرانو حالات کوئی دیر دی خودیدتا بعض اقتباسات و توی دا سی چیدہ چیتا حالات ویم کلچ دے مسلمانے دا نو دغا ورزو کے کافران دا رسول اللہ مبارک دا نبوت دویم کالو دا پیغمبر ہے او دا حضور پاک دا پیغمبر ہے لگون دا شہرتم شو روان روکے دا او خلقم لگ اسلام طرف تراتلل نو دا مکی کافرانو سرم دا سوچ و فکرو چی دا خو زمان دین رو خرابی گی او زمان نا کسان رو زیو مسلمانی گی او زمان دا بوتانو یعنی زمان دا خدایانو بدوئی نو اگوی لگیو دا میٹنگو نا بیکول نو یو دل یو مجلس دا کافرانو دا مشرانو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پاک ناس والان کی دے مچرنو دے وقت دا ویشتو کالو دے دے ناس دے پاک دا 27 سال ویش کال عمر دے چیر دا سر منسوکو ذکر دا رسول اللہ مبارک تا چاغگم نشو کولے ولی دا لوی خاندان سرو بنو ہاشم پا قریشو کے دا طول ناول نمبر خاندان او بیانی کے عبدالمطلب دا حاجیانو خدمت بکاو دا زمزم خدمت بیکاو حاجیانو لڈوڑے بے ورکولا دا نکپلار ہاشم لوی سالے تیر شوے دے ترے ابو طالب دیر لوی سڑیو دا خلق و بداغت دیر زیاد عزت کاؤ پا قوم باندے مضبوطو نو خلق پا دے سوچ کو چے اسے نہ کدی مونگا تکلیف و تورسو دا مخنے اخوا کو نو دا قوم دشمنی بسوک پائلی دا گرانا خبر آوا نو دی لگیا دی پا دے سوچ فکر کی دی نو دا عمر پاسے وی تاسو اسے اخوا دی اخوا کوئے زدہ دے ورزم تاسو دلتا نمخ خوزے زد آغا نا سر پریکو مو دلتا درتا اسروڑو اب پویشا دا آغا قوم پیشا زد پویشا تاسو پاکی من نمر آزی زد پویشا دا رسول اللہ مبارکنو میں واقش دا آغا قوم پیشا دا خو پا دے کار نکی گی چی تاسو دلتا ناسی میٹنگو نکوے دا دے ورہ لم تو رہ واقش تو پلار را روان شو نعیم ابن مسعود دا صحابی دے خو پٹ صحابی دے دے وقت کے با صحابو ایمان روڑے ہو گانو شمیر صحابو خو پٹ باو ایمان بے نخکارا کہو دا کافرانو زور ریل زیاد اگا نعیب بن مسعود دل پا مخوانا گئے اپے پویشو چی دی سڑی خو سر غطورا دا او دا خو خطرناک روان دے وی عمر سکے یا روی دا دے محمد نخلق تنگ دے صلی اللہ علیہ وسلم نوی دینے روڑے دے ٹول قوم کے اختلاف جوڑ کردے دے پلار یو خواہ دے زوی بل خواہ دے او زمان طول عمر چے پلار نکک کم خدایان تا سجدے کولو عبادت کو اختن امتے کردے دی ویدہ ٹول غالت دی بس زمان دا تورا بیونن بدیوی او توی نعیم وی عمر لک سوچو کا تو کشرے پدے عربو اخو پٹ مسلمانو پدے عربو کستانا گورل وی خلق شتا مشران شتا پدے عربو کے نو اخوی دا نکی او تا پی ورچی وی چپ دادار چا خپل کار دے وی گورا عمر لوی قوم دے دا قوم مقابلے گرانا دے
ابو جهل د قوم مقابله نشي کوله عمرو ابن هشام د ابو جهل نو عتبه نشي کوله چې لوی سردار دی عتبه او نو تبه سب مقابله وکي ابي ابن خلف او داس لوی سرداران دیغي مقابله نشي کوله د بخته د هغه د قوم دشمنی په سر راړې د سکه بس په پوي شو ویلکه معلومیږي نعیم لکه چې تم دغه په دینه او تور او چا تکلا هغه پسې ګواخ کاو نعیم وته ما پریدا ما سکه ورشه چې ته د کم پیغمبر وجلو پسې روانه او د کمی دیوی رڼا وجنه دا دیوی رڼا چې کوم دیوه وجنه دا غیر رڼا ستا د خور کور ته رسیدلې بس دې پوي شو پیغور عرب پیغور ډېر بدګنی لکه پښتانه چې څنګه پیغور بدګنی زمونږ د پښتنو د عربو بعضې سیزونه یو بل سره ډېر جوخت او نږدې دي عرب مهمان نواز دي پښتون مهمان نواز دي او چې دا کم پښتون ځان ته پښتون وای او شومپړه قیده کې د خپلو پښتواړو اثر نشته پښتون به وای پت مهمان نواز تا پخوا په پښتنو کې دا شی نو چې میلبه به راغې نو میلمه ته به سترګې نه بندولې شوملې به یې پسکلې کچالان به یې پې خوړل مرچکی به په خوړو خو مېلمه به خامخا پاله او دا د پښتنو صفتو پنجابي چې براغه نو هغه به د پښتون دا صفت کو چې پښتون مهمان نواز دی هغه شی لا عربو کې پردا پښتون کې پردا وا هغه شی لا او ځان ته وي پښتون د پښتون لوري بربنده ګرځي خدای بربنده ګرځي خدای د لاس نه ولي مارکیټونو کې بربنده ګرځي نه ما بربنده او لور او خورې په یو نشټو کې الکانو سره یو ځای سبقونه وي او په یو بینچو سره ناستي دا پښتو نه ده پښتو بداوه چې برقه به په سر وله پښتو بداوه چې مضبوط غټ پړونه به په سر پښتو بداوه چې جنې به واده شو ټانګه کې بتلا نو شاته به صادر وته تړلې پښتو بداوه چې جنې به ټانګه کې تلا نو د کوچوان او د دې شاته سیټ په منځ کې به پرده تړلې و دې ته پښتو وي دې ته پښتو نه وی لکه مونږ چې کم د پښتو نوم د پښتو کار د پښتو نه کوو کار د بے غیرتی کو پښتون غیرتی دی د پښتو معنا د پښتون غیرتی ده پښتون مهمان نواز دا غیرت په عربو کې مو دا په پښتون کې مو دا مهمان نوازی التم او دا دلتم دا پښتون بر سره کلک ولاړو ځان به وجه او مرګري سره به ولاړو دا صفت دا عربو بهر کیف خبر داده چې هغه پیغور ورکړ وی ته چې د کمې ډیوې وجلو پسې ځې دا غیر انستا د خور کور ته رسېدل په دې خو پیښو بس ما وجنې ورشه خور پسې دې ورشه مړه بچې پیغور یې ورکړ پیغمبر مبارک یې پرېښود نه خور کړله چې خور کړه لاړه هغې ځان پسې دروازه بنده کړې وه او استاذ ورله راغلی و قرآن یې ورته ښه پټه وه ډېر سخت حالت و دغه پټ پټ به لګي په کور کې دننه به یو بل ته اسلام خو او که کم سړی به مسلمانېده نو ډېر په پټه طریقه به هغه خپل اسلام قبلو او چاته به غږ نه کو او دا د رسول الله مبارک تعلیم مو چې تاسو اوس غږ مه کوئ بس مسلمانان شئ او ښکاره اعلانونه مه کوئ او وخت به راشي چې که خیر انشاءالله ټول به کلو میدان ته روځئ که خیر ډېر په ګرانه اسلام راغلی زما ورونو ډېر په ګرانه او ډېر په اسانه زموږ نه روان دی دراغله ډیر پاس ګرانه دي تل موږ نه ډیر پاسانه دي د ټولو د مخ کې د تلو ذریعہ خدا د چې د مولیان یو بل سره اختلاف شو او د هغې دپاره نن موبایل زبردست شی دی بس یو ملا یو پسې کنزل کوه بل بل پسې کنزل کوه د یو ملا چې کم مریدان دي او شاګردان دي هغه بل ملا پسې په فیسبوک کنزل د ښځې لور کنزل ورته کوي دا تر دین خدمت کې خوار شي دا خو دین خدمت نه دی او د بل مولا چې کم شاګردان دي او کم مریدان دي ابل مولا پسې په فیسبوک لګیا دی او د ښځې لور کنزل کوي قسم په خدای د ښځې لور کنزل هغه خبرې کوي چې په خولې نه راځي دا اول خو دلته دا غم جوړ کړه موږ ته انګرېز دا چې کم خلک د علماو دشمنان دي علماو پسې خبرې کوي او کم مولا دي پسې دا ولاړ دي دا مولا هم د انګرېز ایجنټ دی او دا قوم هم د انګرېز ایجنټ دا مولا شعوري ته ور دی دته خو تنخواه میلاویږي او قوم غریبانان نه پوهېږي هغه ته تنخواه نه میلاویږي پستې پستې خبرې به کوي او ځان ته به میک لګولي
او خلق به وي دا خو د قرآن و سنت او د دین او د فقه خدمت کوي میانس کې پکې یو دوه ټکي داسې راولي داسې چې د هغې نه به د حدیثو د انکار بین راځي هغې نه به د معجزاتو د انکار بین راځي میانس کې پکې داسې خبره وکړي چې کرامت د اولیاو نشته دو جمعې بیان درته ما وکړو منځ کې پکې داسې خبرې وکړي چې په تبلیغ پسې به هم خبرې وکړي او تبلیغي نصاب چې به پخوا ورته اوس ورته فضایل اعمال وي په هغې کې به هم نکتې راو بس ولې چې دا خو ټوله دنیا کې نن تبلیغ روان دی او ډېر خلک کافران خدای پاک مسلمانان کړل او ډېرو مسلمانانو ته الله پاک دین وښو او ډېرو ښځو ته خدای پرده وښوله دا خو د دې تبلیغ د برکته هغې خو دغه کتاب وایي نو چې دا کتاب یې بدنام کو تبلیغ به بدنام کو نو د دین خدمت به ختم شي نشي ختمولی نشي ختمولی انشاءالله دقسې یو ټکې به راولي اولیاء نشته او خندا به ورپسې کوي ظالمان تبلیغی نصاب دا حدیث غلط دی دا غلط دا ورشه وګوره چې کوم صحیح حرام دي هغې پسې نه لګې که ته دین خدمت کې نو نن په ملک کې چې کوم بربنډتوب روان دي د دې ردوقه که ته دین خدمت کې نن چې د فحاشۍ سیلاب دی د ظالمه د دې ردوقه بندو طلب طاغوتي طاقتونو ته که ته دین خلاف کې نن چې یهودیان کم په دنیا کې د اسلام خلاف سازشونه کوي دا غیر ردوقه که ته د دین دی خدمت کې او د دین خبره کې نو نن علماو کې تفریق ما پیدا کوه نن علماو پسې خو لمه واځوه نن دین پسې تبلیغ پسې تصوف پسې خانقاه پسې اولیاو پسې او علماو پسې ظالمه خو لمه واځوه په دې دین کمزوري کېږي دا د دین ستنې دي ستنې د کمزوري کې چت کمزوري شو نن راشه چې کم بربنډتوب دی نن کم کو ایجوکیشن دی او بربنډ لکان جنکې په یونیورسټو کې سبقونه وي او نن د عورت ازادۍ په نوم باندې کم مارچونه کېږي د دې خلاف روزه خبره وکړه نو ته دیندار یې بیا ته د دین خدمت کوې ته بیا د دین ټیکهدار یې پسته خبرې وکې مخکې به د فقه کتاب پروتي خلکو ته وایي زه دین خدمت کوم او نرمې پسته خبرې وکې او میانس کې پکې داسې خبره راوشغې داسې خبره چې به د معتزله خبره عذاب د قبر خو روح لشته او بدن له خو نشته دا خو د معتزله عقیده دا خو د قبر د عذاب نه یو قسم انکار دی دا څه کې بې وقوفه کله پکې داسې حدیث راوباسي چې د پیغمبر معجزه به ثابتېږي او ته به ډز ورکې ته به چې دا خو د پیغمبر معجزه دا حدیث ضعیف دی په پیغمبر ضربه ولګوله ډز دې ولا ورکړه خو هر شي دا څه کې په کوم طرف لګي او ورپسې په سلګونو زرګونه خلک یې د هغه فال ورځي هغه لګي د هغه دفاع کوي نو هغه ته خو تنخواه میلاویږي د انګریز نه چې دین کې تفریق پیدا کا علماو پسې سپکې ووایه دین پسې سپکې ووایه او ګیرې پسې تبلیغ پسې تصوف پسې عالمانو پسې او امام ابو حنیفه پسې او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دې پسې سپکې په یو طریقه سپکوي هم ډایرکټ نشي راتلی د دین بنیادونه چې ونړېږي امام صاحب خو ډېر لوی سړی مونږ خو یې منو او جی دا خو مونږ د عزت خاوندو او د دین خو دا خلک چې وایي چې دونه عبادت یې کړی دی او دا خلک چې وایي چې دا دروغ دی یعنی په یو جامع هم صفت کې عمر ډز ورکې زما وروڼو دا مې زړه سوځي چې د دې دین دپاره رسول الله مبارک څونه خدمت کړی دی دې دین دپاره صحابو په ځان قسم په خدای لکه چې میچن کې چې دانې ورکې او د دین دا ودوړېږي دقسې صحابه دوړېدلي دي دین دپاره په څومره محنت راغلی دی موږ نه مفتو کې روان دی نن دونه بدعملۍ روانې دي فحاشۍ روانې دي دو نمبر څیزونه جوړېږي او هغه خرڅېږي حرامخوري روانه ده دو نمبر دې دپاره دې اصلاحي خبرې وکړي عوامو ته اصلاحي خبرې کوم عالم کې بیان کوي او د هغه خبرو ته لږ وږ ږدي اوس وایي دا قصې کوي هلکه پیغمبر قصې نه دي کړې حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج هلکه قرآن شریف کې الله د موسی علیه السلام واقعې او قصې څونه ذکر کړي دي عیسی یو د موسی علیه السلام یو خبره څونه ذکر کړې ده د ابراهیم علیه السلام یې څونه ذکر کړې دا خو موږ ته مثال ولکم فی قرآن شریف کې الله وایي چې دې کې عبرت دی ترغیب پیدا شي خلک ویریږي دا دین پاک اسانه نه دی راغلی زما وروڼو قسم په خدای د رسول الله مبارک د مبارک مخ نه وینې بهېدلې دي غاښ مبارک مات شوی دی او صحابو په دغه تکلیف دین پټ پټ ساتلی دی مونږ ته رسول او نن زمونږ د لاسه داسې روان دی زمونږ د ښځو د لاسه هم روان دی بېدینه دی رو بېدینه کېږي بربنډه کېږي د سړو د لاسه هم روان دی او نن دغه لوبې روانې دي څوک یو ته کافر او څوک بل ته کافر او څوک د یو سپکه او څوک د بل سپکه په کوم طرف مونږ روان یو خدای نیکبختو یو قرآن دی یو خدای دی یو رسول دی
امام ابو حنیفه پیغمبر نه دی خو د قرآن و سنت نه مسلې رستی دي مونږ ته دین آسان کړی دی مونږ هغه پسې روان یو دا مونږ پیغمبر نه دی هغه د قرآن و سنت نه مسلې رستی دي زه نشم رستی ته نشې رستی ته د عوام زمیندار د قرآن و سنت نه مسلې رستی شي دی په دې پوهېږي چې د قرآن نه مسله راوباسم د حدیث نه مسله راوباسم خو د چا تابعداري به کوي که دا خلق بعضې راووتل او دا نفرتونه پیدا کوي زما دا شی نه لګي زه وایم چې یو قرآن یو دین یو رسول یو فقه شریعت د قرآن و سنت نه مسائل د امامانو ډېر لوی خدمت کړی او هر څوک چې لګي د قرآن سم خدمت کوي د تفسیر او د احادیثو سم خدمت کوي د فقه سم خدمت کوي زموږ د سرتاج تبلیغ والا رونه دي ډېر لوی همت کوي خانقاهونو کې پیران صاحبان دي د خلکو ډېره لوی اصلاح وکړه تسبیح خلکو له پلاسونو کې ورکړئ خلکو ته دین وښو خلک یې پاک د ګناهونو نه یو طرف ته کړل مدرسو کې علما لګیا دي درسونه کوي خلکو ته قرآن و سنت او علوم وښول او د دنیا خلک الحمدلله خدای پاک حافظان او عالمان جوړ کړل الحمدلله نن زموږ سره په مدرسو کې د طالبانو ځای نشته الحمدلله نن د قاریانو حافظانو ځای نشته الحمدلله دا د دې علماو برکت دی نو دا دین په ډېره مشکله راغلی زما وروڼو چې د هغه پسې ګواښ وکړه هغه وله پیغور ورکړه لاړ د خور کور ته نو د خور دروازه یې وډبوله چې ودرېد او د قرآن اواز یې را دننه واورېده د قرآن اواز دا څه شي دا څه کېږي دا خو واقعي زما دا اوښې او زما دا خور مسلمانان شوي دي او چې اواز یې وکړه ور لرې کې نو جذباتي خو زورورم غصه ناکم خور یې پوه شوه استاذ ولا راغلی حضرت خباب رضی الله عنه حضرت خباب ابن عرت دې غریب باندې ډېرې زیاتې سختۍ د دین لپاره تېرې شوي دا ځان لره د ځان له واقعات دومره سختۍ د دین دپاره چې په حضرت خباب ابن الارت تېرې شوي دي دا به چې ته بل ځای راته وویم هلګیا د قرآن ورته ښایي پټ وی ته خو داسې وکړه چې د پټ شه راځه ځکه هسې نه راننوځي او توره وسري په تا غوزاره ونه کړي او زه یې اوښې به او دی خور د مونږ سره به ګزاره کوو سره اخو یې د کټ لاندې په کوټه کې پټ کړ چې ور اوازه یې کوله وکړه به د اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې په دې موټي باندې لګیا یې د اوښې وی حضرت فاطمه چې د خور وه وینې شو او هغې دارې والې او هغه دارې نیغ د عمر په مخ ور پرېوتې خورم د چا خور ده او ته عمره ما ورته لاس دې خلاص او توره دې تېره ده تکړه شه دغه توره سره ده زه مسلمان یم زما دا خاوند مسلمان ده چې څه دې خوښۍ کوه او ویې جاړل یو د مور غېږه کې دواړو لتې والي د یو پلار او د مور دواړه ویني څنګه چې دله غوسه ور دی هغې له هم غوسه وراله سترګو کې اوښکې او وینه چې د عمر د خور د سترګو ته وکتل او وینو ته وکتل نو لی نرم شو خور بیا هم خوري توره کېښوده لاس یې د اوښې نه واغېشتل او وي تاسو څه وې ما ته وښایه نه نه ښایه ما ته راکې زه لږ وګورم تاسو څه وې وې نه نه درته اورو نه درکو ته پلیتې ته کافرې چې دا خبرې شروع شوې نو استاد و حضرت خباب پوه شو چې لاره بدله ده لاره بدلېږي هغه د کوټې نه راووت ته چې د کم پیغمبر مرګ پسې روان یې د کم انسان ته یې وجنې هغه بېګا تا د جېړلې دي خدای پاک ته هغه لاس اوچت کړی دی او دویا کړی دی د شپې خلک رال وی د الله رسوله د عمر او د عمر نه تنګ یو عمر د ابو جهل نو عمر د ده نوم دواړو نه ډېر تنګ یو صحابو شکایت وکړو نو رسول الله مبارک لاس اوچت کړ اللهم اعز الاسلام باحد العمرین یا خدایا په دې دوه عمرو کې یو مسلمان کا او اسلام پہ مضبوط کا الله د ده نوم له تغلیب ورکه طالبان پې پیږي عمرین یې نه وي عمرین یې وي او د حضور پاک دعا وه او د زړه د درد دعا وه لګېدلې ده د هغې عرش سره ډغه روانې ده عمره دا انصاف دی چې کم شخصیت ټوله شپه تاله جاړي او تاله د دعا کوي او تا د داسې دعا کوي چې دوزخ نه دې بچ کوي او جنت ته دې بوځي او د خپل رب سره د الله جوړ پیدا کوي او ته د هغه مرګ پسې ګرځې عمره د انصاف دی
دا خو انصاف نه دی. دې خبرې نورم نرم کړ واقعي دا زه څه کوم. اول خو د یو خبرې تحقیق وکړه چې دا سړی په حق دی او که نه دی، نو بیا توره اوچته وه. دا خو معلومات نشي واله، معلومات نه لرو خوله واضح دا څه کوې. عمر انصاف نه کاروله چې دا خبرې اورېدله نو لږ نورم نرم شو. وی ښه ده داسې وکړې، ما خو توره کېښوده، ما ته خو لږ ووایې که خو همغه غصه ده اوښکې سترګو نه بیږي او سترګې سرې دي وینې ترې بیږي. وی چې نه در کوم ته پلیتې. وی څه وکړمه؟ وی ولامبه زر غسلخانې ته ننوت، کوزې لوټې ورته ډکې کړې او وی لامبه. او چې څنګه راووته وی اوس خو راته ووایه. نو د قرآن شریف یو آیت بیا ورته ووایه. د مکې کافران په دې تمه دي چې اوس به عمر موږ له د حضور پاک سر مبارک راوړي. هغوی خوشحاله دي، لاسونه ټپوي، هغوی زنده‌باد نارې وایي او خوشحاله دي چې اوس به کار وشي که خیر وي. عمر هم پې ور واچو دې پېښه او که قوم یې پېښه موږ له به یې سر راوړي. چې بویه ته حضور پاک له هلته اطلاع رسېدلې وه چې د الله رسول عمر ستا مرګ پسې راوتلی، اطلاع رسېدلې. صحابه پریشانه دي. ولې دا هغه وخت و چې د جهاد حکم نه دی شوی، دفاعي جهاد هم لا نه دی. که کافر د له غزار درکوي هم به جواب نه ورکوي. صح حکم که کافر د پسې سپکوي جواب به نه ورکوي، که غزار درکوي جواب به نه ورکوي. زما د وروڼو د منځ کې درته یو خبره کوم. الحمدلله تاسو ته پته ده چې زمونږ دویم چته مو اچولی شو برابر، الحمدلله. او پرون بله ورځ ورته مونږ دغه جوړ کړل، دا چوکاټونه دا سټیل چې هغه ښه چوکاټ هم وله قیمتي جوړ کړه 16 نمبر گیج د 18 نمبر گیج کې چې موږ وایي سبا خرابېږي نه. نو هغه باندې بلا پیسې لګېدلې، ګورې موږ سره پیسې نشته، هم نه دي ورکړې، بالکل نشته. نو تاسو ته ما مخکې ویلي چې د چندو مندو کار نه کوم، دغه تاسو ته وایم. نو که دې ته چنده وایې او کار څه وایې دا خو تاسو زما مقتدیان دی، تاسو ته وایم. نو موږ ښه کافي قرضدار یو په دې کې، خو موږ کار روان دی، اوس پلسترې لاندې شروع دي او دلته کې ورونو کار پکې پاتې دی، کار پکې ډېر پاتې دی، لږ نه. نو هغه تاسو مهرباني وکړئ لږ د زړه د اخلاص نه مدد وکړئ. دا جومات هم دی او مدرسه هم ده، ډېر لوی اجر دی. او الحمدلله اوس پکې مونږه بره چت باندې بدن پکې خلک ناست دي کلاو هم که جمعې مانځه لپاره. خو بیا هم پلسترې پاتې دي، پرشونه پاتې دي، ماربلې پاتې دي او ډېرې زیاتې پیسې لګي، ورونه پاتې دي. د ترکان ګلکار نو له د اخلاص نه لږ غوندې تعاون وکړئ. یو زنانه ده د بار ملک د نوم د چا نه علم، د بار ملک نه هغې زنانه 80,000 روپۍ بل ورته رالېږلي دي. او څنګه یې رالېږلي خبرې؟ د نوسو نه د جینکو ماشومانو هلکانو نه د یو بورې سیمټو پیسې را جمع کړي دي. راکه یو بورې سیمټ پکې ته راکه، یو 2 بورې ته راکه، یو 3 د زامنو د انګیندو د نوسان وسو نه د یو 2 بورو پیسې را جمع کړي دي. 9000 روپۍ غریب را لېږلي دي. الله دې ډېره خوشحاله کړي، الله یې د آخرت او د دنیا ګټې نصیبې کړي، او الله دې په خپلو بچو او په نوسان وسو خوشحاله کړي، او د اخلاص دې الله پاک قبول کړي. داسې بعضې نور دوستان دي چې هغې لږې لږې پیسې راولېږي، یا داسې د ملک کې بعضې دوستان دي، زه نومونه ځکه نه علمه چې بوټې نامناسبه ده، بیا ریاکارۍ کې راځي. نو د مهرباني وکړئ تاسو د زړه د اخلاص نه لږ تعاون وکړئ. او که چا لږ سیمټ اخیستی شو موږ لپاره نو دا به هم ډېره ښه، موږ ته را سیمټ هم ضرورت دی، او د نغدو پیسو کې هم قرضدار یو. خو خیر د الله کور دی، الله به جوړوي انشاءالله العظیم. نو نور ګورې بار چندې که زما په نوم څوک هم غونډی، دا زما اعلان وره که زما په نوم څوک هم چندې غونډی په کلي کې یا په پاکستان کې یا بار ملکونو کې، نو د دغې چندو په حق ابه زما طرف اما ماله نه غونډي، ځان نه به غونډی. دا د بار مسافر هم وره، تاسو ته هم دقه زما اواز دی دا چې کم دلته مې اعلان وکړ. او که څوک د بار نه رالیږي نو ما ضرور نمبر ورکړی 0333 913 12 10 دغه نمبر دی بس. نور که چام بعضې کسان زما نوم باندې چندې کوي چې دا غله مونږ جومات له غونډو او مدرسې له غونډو او خوري یې په خپله. زما د چندو میشن نشته، د بار چندې نه غواړم، نه د ما الچي شته او نه د ما سفیر شته او نه مې چاته ویلي چې ما له چندې غونډې کوي. بس دا اعلان دی ګورې ښه، د چندې دا کار نه کوم، زه هم دا د خدای کور دی والله به جوړې انشاءالله.
او روان دي جوړیږي به که خیر نو زما په نوم که څوک هم چندې غواړي زما نوم استعمالوي نو تاسو مهرباني وکړئ ما ته ټلیفون کوئ چې داسې یو سړی کلکې نیسئ حکومت دی پولیس دی ورکوئ زما چندو سره نه لګي دغه صادر دی او دا تاسو مقتدیان یې او که څوک بار مسافر زما بیان اوري ډایرکټ رابطه کوي نو کوي دی نورې خبرې پکې نشته نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کوله چې دوی روان شو رسول الله مبارک هلته اطلاع رسېدلې وه چې د نبي علیه السلام د سر په دغه کې عمر راوتی دی نو دا دفاعي جهاد هم نو اقدامي هم نو لا دا هم نو کافر که غزار در کوي جواب به نه ورکوي که سپیړه در کوي جواب به نه ورکوي کنزل کوي غږ به نه کوي نو یره ګرانه اوس که دې راننوځې په حضور پاک غزارو کې څه به کوو نو دار ارقم کې و دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ د صحابي او کور و حضرت ارقم د هغه په کور کې او پټ پټ پکې د دین تعلیم کېده هلته رسول الله مبارک دغه د چې دی پې ورغلل او صحابه د الله رسول دغه د عمر راغی نوم خو یې نوم وکړ رسول الله مبارک صحابو ته فرمایل وی تاسو به یو کس نه ورده زه ورځم که په ښه نیت راغلي مرحبا به ورته وایم اهلا وسهلا په خیر به ورته وایم خوشحالۍ باندې به ستا هغې استقبال کوم او که به بد نیت راغلي د ده په توره به ردنه د ده را سر وام ځکه حضور پاک متعلق صحابه فرمایي چې ما رأینا اشجع منه موږ د حضور پاک نه بهادر شخصیت په مخ د ځمکه بل نه دی لیدلی د دین خدمت دا په بادرې کې او صحابه پریشان دي او چې ورمخکې شو حضرت عمر یې د دې ګریوان نه ونیوه وایي په څه نیت راغلی وایه عمره عمر آواز ورکوي د الله رسوله د ایمان او د اسلام په نیت ما ته ایمان وښایه د اسلام په نیت راغلی څه به په دې کور کې چې څومره صحابه ټولو د خوشحالۍ نه وي الله اکبر الله اکبر الله اکبر او رسول الله مبارک وته کلمه شهادت خولا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله او رب العالمین مسلمان الله مسلمان یو لوی جشن شو په کور کې د حضرت عمر فاروق غوندې شخصیت نه وروستو چا تپوس وکړئ عمره چې حضور پاک ستا لاس ګریوان ته واچ خپل لاس ستا ګریوان ته واچ دې وخت کې د څه حال وی قسم په خدای سر ویښتونه واخله د خپو د نوکانو پورې مې د وجود نه خولې وبهېدې د چا لاس و خوشحالي شو الله مؤمن او فوراً حضرت ابن ماجه کې حدیث ته حضرت جبریل علیہ السلام د اسمان نه راکوزیږي او رسول الله مبارک ته څه وایي استبشر اهل السماوات باسلام عمر نن په اسمانونو کې فرشته خوشاله دي یو بلتا مبارک مبارک ابشر 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 عمر مسلمان شو دا الله فرشته نن خوشاله دي نن اسمانونو کې دا به تعبیر وکم نن اسمانونو کې جشن خوشالي ده او فرشته خوشاله دي چې الله عمر غوندې سړی مسلمان د حضور پاک دعا او د خور او د مسعود او د خور او د اوخي دا غوی محنتو او د رسول الله مبارک دعا وا چې خدای اسلام کې وردن نکو عبد الله مسعود سوي ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر وی چې کله مسلمان شو عمر نو موږ خدای پاک کله کو مضبوط کړو او رسول الله مبارک ناشنا دعا ولکه اللهم اخرج من قلب عمر ما فيه من غل وابدله ایمانا واه واه یا الله د عمر په زړه کې چې کوم دین سره حسد او بغض پروت دی یا الله هغه ته لرې کې او د دغه بغض حسد په ځای زړه کې ایمان وردن نه کا موږ هم دا سوال کوو چې یا الله که زموږ په زړونو کې دین کمزورتیا پرته وي او الله زموږ په زړونو کې د دیندارو خلکو سره بغض پروت دی او د علماو سره بغض پروت دی او صالحینو سره بغض پروت دی یا الله زموږ د زړونو نه هغه بغض وباسه او الله د هغې بغض په ځای زموږ په زړونو کې ایمان وردن نه کړه او مهرباني به کوئ د دین خلاف به نه کوئ
د اولیاء او د خانقاهونو به هم عزت کوي او د تبلیغ والا به هم عزت کوي او چې څوک د دین په کومه شعبه کې دین ډېرې شعبې دي خدمت کوي او محنت کوي چې بس دې کېږي کوه او بد به نه وایې بغض به مسلمان ته نه ساتې عالم ته به نه ساتې رکوټ عالم دی ولی نه دین کې به بغض به نه ساتې اهل سنت والجماعت دا ښکلې دا عقیدې سره خدای پاک په زړه کې ایمان کلک او نصیب کا سره زمان حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضور پاک د زوی بہادر خدای کنه وی دا الله رسوله وی دا دین ایمان خو حق مذهب دی وی او بالکل نو وی دا پټ ولې دلته موږ ناس وی دا الله حکم لا نه دی شوی وی بز خو ور لما له اجازه راکا لال د مکه کافران پته مې دي چې اوس به حضور پاک سر وروړي او ورتلو سره بیت الله خوا کې ودرېد او تورې داسې په هوا کې لهر او کړوېړه کوله وی که څوک مې پیژني خو ښه که نه پیژني انا عمر بن الخطاب زه عمر یم او ما ایمان راوړه مسلمان شم که دا چا لاس کې زوري را میدان ته دي هلکه دا تلې څه پسې و دا وشو څه د حضور پاک کافرانو جادوی پې وچلېد جادو پې وچلېد جادو نه د رسول الله مبارک دعا وچلېدل جادو نه د الله رحم پې د پاسه راغی جادو نه د الله برکت پې راغی جادو نه هغه ته جستجو وکړله چې هو واقعي ګورم چې دا حق دی که نه نو چې څوک هم دا سوچ وکړي نو بیا الله ایمان ور نصیب کوي هغه نه الله یو وستي جوړه نو لقب د فاروق ورته میلاو شو عمر فاروق او څوک وایي چې دا د فاروق لقب د بلې واقع نه پیښ دی مدینه منوره کې یو ځل منافق عقیدو چې په خولې مسلمان دی ولنه کافر منافق چې باره وته یهودي ته وی راځه دا فیصله زما نه ده خوښه زه دا فیصله مونږ په رسول په عمر کوو منافق دی خیالو چې عمر به زما ظاهري اسلام ته وګوري نو ما دپاره فیصله وکړي اسلام کې دا نشته اسلام کې به سوچه فیصله کوي د حق فیصله به کوي طرفداري په اسلام کې نه بیا چې لاړل څنګه عمر رضی الله عنه ته دروازه ووانه نو هغه بار راووت وی څنګه راغلی وی دا زموږ دا منافق ته زموږ د فیصله وکړه یهودي ورته وی وی صاحب اوس مال موږ له حضور پاک فیصله وکړه خو دې هغه د هغه نه منې تالی راوستم هغه منافق ته وی داسې ده حضور پاک فیصله کړې او هغه کړې ده خو وی نو په ما کوې وی او وی دا راوځم دله کوم فیصله بس کور ته ننه تورې راواغېسته خلخلې پې ووه او بار راوته منافق له یو ډز ورکه سر یې ته خوا غورځو وی چې څوک د حضور پاک فیصله نه مني او د هغه د فیصلې نه پس ماله فیصله راوړي زه به هم دغه فیصله کوم دې ته بهادر انسان تکړه سړی دا شپ شپ والا او شپ شپ والا مسلمان پکې نشته نن ډېر خلک د حضور پاک پسې لګیا دي بد ردې وایي د هغه د مبارک او حدیثو بد وایي او مونږ ورسره خاندو یې مونږ د هغې خلکو هم په فیسبوک فالوور یو دا اسلام دی دا دین دی نر سړی مې لګي په دین کې کلک سړی مې لګي اشد الناس اشدهم فی امر الله عمر دا خدای په دین کې سخت انسان سخت موقف دا حضرت عمر رضی الله عنه بهر کیفه هغه د منافق رشتہ داران لاړل نبی علیہ السلام چې عمر زمونږ سړی وجل عمر یې راوغوښت رضی الله عنه وی دا ولې وی صاحب ستا فیصله ونه منله بیا مال راغی نو ما دوی عمره ګوره لږه زوره نه به دې ورکړې وه پوه کړی به دی نو مړ دی که وی د الله رسوله که دې نه پس هم ستا فیصلې ته سپک ګوري او نه منې او مال راځي همدغه چل به ورسره کو فلا وربک لا یؤمنون فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما استا فیصله څوک نه مني او هغې ته زړه تنګ کي دا مسلمان نه دی هغه به مسلمانې چې ستا فیصله ومني خلاصه دا چې عمر ښه کړی نو څوک وایي چې د دې وجې نه دې ته د فاروق لقب ورکړی شي حق او باطل د یو بل نه جدا کوونکی او د حق مرستیال او د باطل مقابله کوونکی حق له غلبه ورکوونکی او بیا زما ورونو
وی مونږ ښکاره مونځ نشو کولی بیت الله په مخ کې. عبدالله بن مسعود وی او چې عمر مسلمان شو نو مونږ ښکاره مونځونه شروع کړل. او چې د کله هجرت کو خبر یې ناشنا هجرت دی چې هجرت یې کو ځان سره ملګري واغشتل شل کسان او لار د بیت الله ر طواف کو شل کسان وسره د بیت الله ر طواف کو او کافرانو له یو چیلنج ورکو چې موږ د مدینه ته ځو او تاسو مخکې طواف کو که چا کې همت را میدان ته دي چې سراج اهل الجنه ان عمر سراج اهل الجنه چې د جنتیانو ډول به عمر فاروق ډول. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دته وی عمره معراج واقع وته ذکر کوي حضور پاک وی بار چې جنتونو کې ګرځیدم یو ډېر شاندار محل د سرو زرو قیمتي محل خشته اعلی مخکې وسره ولا به د خشته او به وي. نو ما تاسو کو چې دا محل د چا دی؟ وی لرجل من القریش د قریش دی یو سړی مې زه قریشیم کنه وستانه دی دا ستا د یو امتی دی. ما وی د چا دی؟ وی د عمر ابن الخطاب د عمر محل. وی عمر استا غیرت را مخکې شو چې تبا غیرتی سړی هسې نه وی چې زما کور ته ما اجازت نه بغیر ولې دننه شوې نو وردننه نه شوم که زړه مې کېده چې وردننه شوې. نو عمر د خوشحالۍ نه وجړل ابکا غارو یا رسول الله اوهو پتا به ما غیرت کو چې ته خو ننوتې وې زما دې کور ته برکتې شوی. یو ځل حضور پاک وفرمایل بینما انا نائم اتیت بقدح من لبن ودوم مال پای لوخه چا راوړه فشربت منه ما ته پیوس کړ واتیت فضل عمر ابن الخطاب او چې کوم زیاتی شو مې حضرت عمر لا ورکړ ما اوس کل بیا عمر وی دا الله رسوله تعبیر یې څه دی؟ دین دین تعبیر دی العلم علم تعبیر دی. یعنی عمر ته په خوب کې پیغمبر مبارک پیغمبر خوب وحی وی الله خول دی چې ستا یو خاص قسم علم خدای پاک عمر لور کړی او بل حدیث بخاری دی وی زو دوم خوب ملی دا نه وی ما خلق لیدل الله دا صحابه په ما را پیش کړ وی کمیسونه چولیو چا د نامه پورې سینې پورې چا هغې نه لاندې چا د کونډو پورې او عمر پسې کمیس راښکې شو وی د الله رسول تعبیر یې سره وی دین ماشاءالله عمر پیغمبر په خوب کې حضور پاک لیدلی دی چې دین واپسې راښکې شي د دین یو خاص آثار مراد 22 لاک مربع میل علاقه دا د فتح کړی. دعا وکړئ زمونږ د جمعه سره چې چا امداد کړی دی مخکې هم اوس هم الله ته د هغې بدلې وله په دواړه جهانه ورکړي. بعضې زنانه دي زما وروڼو هغه زما د خویندو سره کور والا سره زنانو سره رابطې کوي څوک راغلي دي کور ته او دعاګانې غوښتلې دي موږ د یو نوم نشو اخیستی کومه زنانه چې د دعاګانو طلبګارې دي او دعاګانې غوښتلې دي یا د ټلیفون په ذریعه یا بالواسطه الله ته دعاګانې قبول کړي مقاصد شرعیه پوره کړي او د فتنو آفتونو نه وساتي. او دغه یو خور چې دا بار مګنې مدرسې له پیسې را لېږلې دي او یا 1000 روپۍ دعا وکړئ چې هغې له الله په دې کې برکت واچي او د ټولو بچو وسو دا صدقه الله په قبوله منظوره کړي. الله مزید وسو توفیق هم ورکړي. نورم چې د جمعه سره چا مدد کړی دی د دې کلي علاقې یا د بار مسافرو الله خیر او برکت نصیب کړي. خصوصا د مسافرو ترونو دعا کوي. نن سبا د بار مسافر په ډېرو مشکلاتو کې دي د کورونا د وجې نه فلایټونه هم بند دي هلته په کاروبار هم ډېره سر غورځېدلی دی ډېر غریبانان محتاج دي. نو د بار د مسافرو ته دعا وکړئ چې الله پاک مدد وکړي الله ورته سفر زندگی اسانه کړي الله د پریشانو نه په امن کې وساتي هر دې قرضونه خلاص کړي او له په رزقونو کې برکات واچي. هغې ته دعا وکړئ مولانا ډاکټر عبدالرزاق اسکندر صاحب وفات شوي د ټول وفاق صدر و چې الله مغفرتونه نصیب کړي او الله پاک وارثانو له صبر ورکړي چې څومره بیماران دي رب العالمین ټول له شفا ورکړي. زموږ یو خاص دوست دی د پیښور او نن سبا هغه ناصر باغ روډ باندې اوسېږي زه نومونه نه اخلم بده ده هغې یو ورور بیماره دي دعا ورته وکړه چې الله شفا ورکړي الله روغ صحت یې نصیب کړي الله روغ صحت یې نصیب کړي. والد صاحب هم بیمار دی راغلی هم دی دلته الله دې وله روغ صحت ورکړي عافیت چې څومره بیماران یې الله تا ایوب علیه السلام بیدارو جوړ کړی یا الله پاک ته بیدارو جوړ کړي. بعضې نور دوستان دي د چار څه دی هغې هم دعا غوښتې بالواسطه نو هغې ته هم دعا کوي چې الله یې برکتونه نصیب کړي او د فتنو آفتونو یې خدای پاک په حفظ و امان کې وساتي. کوم دوستان چې د جمعې مانځله راغلي لرې لرې ځای نه راغلي دي غریبانان د ډېر لرې لرې ځای نه پېښور هغه شیرګړ علاقو سوات نه
خدای په یو قدم اجر ورکړي، دې د زړه مقاصد پوره کړي، د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي، د چا بچي نه الله بچي ورکړي، د چا نارینه اولاد نارینه اولاد ورکړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.